بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، د هر انسان دا خواهش وي چې په خپل زندگی کې الله جل شانه د ماته په عمر کې او په مال کې په دولت کې په زندگی کې راته برکت واچي او ما په مقدس مکه باندې د خیر سبب ذریعہ وګرځي. نو کم یو داسې عمل دی چې د هغې په وجه باندې مونږ او تاسو په خپل ژوند کې راحت او سکون او اطمینان او چین او عزت والا زندگی، سکون او قرار والا زندگی منګ او تاسو د الله تبارک وتعالى نه حاصلول شو. او هغه کم داسې ذریعہ ده چې د هغې په وجه باندې منګ او تاسو چې څومره سیزونه دی په هغې کې منګ او تاسو دپاره خیر او برکت وي، زمونږ په عمر کې، زمونږ په مال کې، زمونږ په اولاد کې، زمونږ په ژوند کې برکت راځي. هغه کم یو عمل دی. قرآن مجید فرقان حمید کې الله رب کائنات فرمای واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ارشاد فرمای الله رب کائنات چې کم سیز د ځمکې دپاره فایدمند او مفید وي، الله جل شانه هغه په مقدس مکه باندې قایم او دایم لري، هغې ته وسعت ورکوي، هغه ته فراخي ورکوي، هغه ته دوام ورکوي. حضرات مفسرین کرام فرمایي چې کم انسان په دنیا کې په مقدس مکه باندې د انسانانو دپاره، د نورو مخلوقاتو دپاره د خیر ذریعہ وي، د نفع او د فایدې ذریعہ وي، الله رب العالمین دی انسان ته د برکت ژوند ور نصیب کوي. الله جل شانه د په عمر کې برکت واچي، د په اولاد کې برکت واچي، د په رزق کې برکت واچي. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الله تبارک وتعالى دغه انسان تر ډیر وخت پورې په مقدس مکه باندې قائم او دایم ولري او د په هر سیز کې الله جل شانه برکت اچي. ځکه دی په مقدس مکه باندې د خیر ذریعہ ګرځي، دی په مقدس مکه باندې د مخلوقاتو د پاره د نفع ذریعہ ګرځي، د ضرر او د نقصان او د تکلیف او د فتنې او د شر او د نفرت ذریعہ نه ګرځي. الله تبارک وتعالى دغه انسان په ژوند کې، په عمر کې، په هر سیز کې برکت اچي چې کم انسان په مقدس مکه باندې د خیر ذریعہ ګرځي او د خیر د خورولو ذریعہ ګرځي. لہذا موږ تاسو کوشش وکړو چې په مقدس مکه باندې او د خپل 24 غنټې ژوند کې د نیکو اعمالو د پابندۍ او د اهتمام کوشش وکړو او د اعمال بدنه، د ګناهونو نه د ځان ساتلو کوشش وکړو، تر څو پورې چې زموږ کوشش وسوي په معاشره کې د اتفاق او د اتحاد د خورولو کوشش وکړو، د نفرتونو، د عداوتونو، د کینو، د بغض او عناد د ختمولو لپاره خپل کردار ادا کو. چې کله دا صفات په موږ تاسو کې راشي، د قران کریم پر سره الله رب کائنات به زموږ تاسو په ژوند کې، زموږ تاسو په رزق کې، زموږ تاسو په مال دولت اولاد کې الله رب کائنات به برکتونه واچي. رب کائنات د موږ تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. او ما علینا الا البلاغ.